خالي بسم الله الرحمن الرحيم ویدیو ان العبد المتوسل الى الله تعالی عبد جزاء عجز المتوسل وسیلې نیولون کې الى الله تعالی رب سبحانه وتعالى تعالی چې هر عیب نه پاک ده بیا اقوى ذریعہ کو مضبوطی وسیله چې ایمان ده یا صفات رب دی یا اعمال صالحه دي عبید الله ابن مسعود ابن تاج شریعه دا نام شه سعید جده وانجح جده بختور دي چې نیکه دي جد نیکه ته وای او جد دو معنی دي یو معنی قریبه ده نیکه ته وای ابو الاب ابل معنی بعید ده بختور بخت وای سعادت ته وای دلته ایهام ده ایهام دې ته وای چې لاس پر دو معنی یو قریبه یو بعید اتی ذکر کې اته بعید مراد کې زړه کې ا مخاطب ذهن ته قریب ورشي نو قریبه فائدہ کوي کنه چې ذهن ته ورشي نکته دعا شو مخاطب ذهن کې هو نکرا ہے دام فائدہ ده کنه چې نکته دعا وشو قریبه معنی دا ده اب بعید معنی دا بخت او سعادت تا بعید واخستا ذهن کې نو تام کمال وکړه چې بعید معنی دی واخستا مراد دی بخت ده اصل خدا د چې انسان بختوري خو کارونه الاس نه ودی استرګونه اخلینا کمال خدا غدا خو نیکه هم سړی باندې محسن کني نو هغه ته خو دعا پکاره نو اب بعید معنی وا نیکه قریب معنی وا اب بخت بعید معنی وا نو متکلم بعید معنی واخستا دا کمال ده او دا فائدہ ده چې بخت واخسته انسان خو بختور چې وي دا کامیابی او نکته دعا وکړه ځکه مخاطب ذهن ته خو نکر راغی قریبه معنا راغی اوس په دې سوال کړی دا حاشیه چېرې کتل ته و قریبه بعید نشته دواړه معنی برابر دي نکه او بخت دواړه برابر دي دا څنګه ایهام شو جواب دا اول جواب په معنی سره ده چې دا نه دي برابر نکه قریبه ده ځکه قرب دلته په اعتبار د ذهن د مخاطب سره مراد دی مخاطب ذهن ته دا نکه راځي او تا بعید معنا ذهن کې نیولې ده بخت دا مخاطب ذهن کې نکه ولې راځي ځکه دا قریبه ده کنه که قریبه نه به نکه څنګه ذهن ته راځي دا قریبه ده ځکه مخاطب ذهن ته دا راځي اتا زره کې متکلمه تا بعید نه ولې چې بخته ځکه خبر خدا ده چې بختوره دا شو یا جواب دا چې دلته کلام په مسلک کې بعضو مبني ده بعض دا وایي چې هم دې ته نه وایي چې و قریب ای و بعید ای هم دا ته وایي چې لفظ پر دو معنی دواړه دي برابرې او متکلمي یو معنا مراد کی او مخاطب ذهن کې بل واچي ای دواړه برابر نیکه بخت دواړه برابر دي ایهام دا یعنی مخاطب په وهم کې ایهام دی ته وي ای مخاطب په وهم ذهن کې یو واچا ولا معنا او متکلم بل مراد کړه مخاطب په ذهن کې نیکه واچاو او متکلم بخت مراد کړ دا وہ دعا کوي وانجح جده کامیاب دي چې مهنت ته چې مهنت ته کامیابی کنه نه ثمره لري دا چې مهنت کوي چې ثمره لري نتیجه لري او کته چې مهنت کوي کنزلو کې مثال یو سره کنزلو کې مایي خیر ډېری کنزلې زده یو من کې واته کنزلې کوي حاجی دا عوام نه عوام دا کله ډریوران کله سره خو ناسي ورته وګ نشي کړه دا عوام ته دا څه کنځلې کې کنه چې ما دې ورته وګ ته نه کنه واته کنځلې په ټاک وکړي په یو څه کې ما یو یاد نه شو دومره ګرانه کنځلې وي
دغه و مور خور دا ټکه خو مې یاد څه کنه دا نور چې کومه وکړه مې نه شو یاد دومره ګرانه کړل دی خالي وانجح جدو کامیاب دي شي مهنت ته ده مهنت چې کامیاب مهنتي یعنی خو خبرو کې علم کې خیا کې دي کې الی اخره یقولو دا ګوره ان العبد المتوسل دا اسم دی نه یقولو دا خبر دی نه یقولو دا عبد غلام دی الله المتوسل چې الله ته وسیله نشي دی ایمان دی نیک اعمالو یقولو وای څه وای لما وفقني الله بتالیف تنکیح الوصول او دا خبره کوي دا وای دا مصنف چې اول ما ته توفیق الله راکړي تنکیح الوصول تنکیح الوصول معنا کچھ بیانول دی اصولو کچھ چې زواید مواد لري کې ذاتی خبره لري کې دا تنکیح الوصول دا د منکح کا کتاب د فخر الاسلام نه فخر الاسلام دا د احناف امام ده په اصول فقه کې یو کتاب لیکلو اصول الفقه نامو په دا ورسته به خپل وای چې دا اصول الفقه فخر الاسلام لیکلو په دومره ګران کتابو چې د عبارت داسې او کس خور لکه غټه د غره غټه چې ته ما تولای نشي نه حرکت ورکوي دا سی عبارت ویلو ام مقصد ته رسیدل انتهایی مشکل دې تنکیح ما وکړ یعنی صاف مې کړ کچھ مې رو بسله تنکیح الوصول څنګه هغه ګران عبارت مې آسان کړ اچھرته چې ضرورت په دلیل علت عام ذکر کړ اچھرته پکې داسې خبره وي چې هغه ګران خبره وي ا کتاب نو په موقوف عام ته نه لری کړ کچھ مې رو باسه لما وفقني الله کله چې رب سبحانه و تعالی توفیق راکړي د تالیف ته تنکیح الوصول چې دا ما ولیکله فخر الاسلام کتاب چې و اصول الفقه عام منکح صاف ک بیا فخر الاسلام کتاب ډېر مشکل و خو ما چې نظر وکړ دا ما خپل کتاب تنکیح الوصول دا ډېر ګرانو چې دا هویار دا ډېر ګران ولیکله نو ما اراده وکړه چې دې خپل شرع وکړم نو شرع مې ولیکله توضیح دا توضیح دغه تنکیح الوصول مصنف سره عبید الله صاحب دې خپل شرع ده په خپل متن خپل شرع وکړه دا خبره کوي لما وفقني الله کله چې الله سبحانه توفیق ما ترا کړ بي تالیف تنکیح الوصول توفیق چاته وای جعل الاسباب موافقه لمطلوب الخير تا خنيتي خکار ته دی نیتی علم ته دی نیتی مهارت ته دی نیتی د دې ثواب ده چې خ ډېر علم وکړي دې ثواب ده چې خ ډېر علم وکړي چې خپل ایمان خو دې روغی کنه چې تا داسې برک غوندې سبق ویلی په 2-3 درجه او سینې پوهېدله سبق کمونیسټ اعتراض سره باندې کی بس بیا ورته ولاړې هیڅ جواب نشو ورکوله خپل ایمان باندې به ویریږي دا کیسه هم ته کړې و چې علامه نانوتوی خواته نانوتوی صاحب د دیوبند بانی هغه خواته وراله حکیم دائم د دهلی کې مشهور حکیم دی ابو سینا حکمت چې د طبيعه طب هغه ویلو ډېر لوی ګران طب ده او محمد احمد سے فرمای چې زه وړو کوم و تو کالو زه پلار نیولم غته نه لاړو ته امام نانوتوی خواته بانی دیوبند دا داسې ورځې وي چې مولانا عبدالحی صاحب ژوند راو دا نانوتوی صاحب یعنی شاه عبدالغنی مجددی دا لوی علما اولیاء دا و چې لاړه کنه نو هلته میلمانه نانوتوی صاحب سره وروته نو ما پلار نه وته حکیم دائم صاحب نو ورته ویل چې حضرت دا ما بچی ته دعا وکړه چې بچی ته دا وټوله مې کې سوچ نه وکړ چې حضرت دا ما بچی ته دعا وکړه نانوتوی صاحب هم چې سوچ نه وکړ چې د الله سپورت کړه دعا یې چې شروع کړه نو دعا کې دا ویله چې یا الله دغه بچینه شیخ المعقول جوړ کړي د معقولاتو امامت ور نصیب کړي دا دعا یې وکړه او ډېر قیمتي الفاظو هغه کتاب کې ما کتل دوم جلد کې
دیوبند نشایو چې دا دعا یې وکړه کنه. اوس حکیم دایم صاحب ورته خان دی چې حضرت ما دا بچا راوسته او ما چې دعا ورته وکړي چې پیری یوا ابل داسې دعا ورته وکړي چې محدثي او حضرت ته خدا سي دعا وکړه چې دا شیخ المعقولی. نو دوی نانوتي صاحب چې فکر نه وکړ بلا فکر یې جواب شروع کړ. ا ډېر قیمتي الفاظ چې نانوتي الفاظ چې ما قتل. نو جواب یې دا شروع کړ چې دا داسې دور دا چې معقولاتو نه بغیر په ایمان کلکېدل ډېر ګران دي. چې ته په ایمان ټینګ پاتې شې دا انتهایی مشکل دی. اوس خو ته مدرسې کې چې ته کله بار وځې کالجونو ته لاړ شې یا کلو ته لاړ شې او تا سره دا ماسټران او دا کالج والا او دا میلاو شي اتا باندې اعتراضونه وکړي ته به حق یې راځي په ټکي باندې پوهېږي نه به د په خبرې پوهېږي جواب په پرېږي جواب باندې خود نه پوهېږي او به داسې اعتراضونه ته باندې نو ته به خپل ایمان کې پریشان شې. وایي دا د نانوتي دعا وه چې دا محمد احمد صاحب څه ده دا خو بچا و کالو یې داسې دته الله دومره امامت نصیب کړ په معقولاتو کې. وجہ چې دہلی ته راغی دور دراز سے علماء دوڑتے آتے تھے لوڑے لڑے علماء براتل د درس کې به کېناسته د به دا دوه کتابه درس کول دہلی کې شرع مطالعه او قاضي به درس کاوه او شرع مطالعه دنیا مخلوق پرماتو. هغه د علم دور و وفاق دور خو نه وفاق کيون تو نيون تو نه چاته وای تو نه دې ته وای چې هیڅ باندې نه پويږي دې ته تو نه وای تو نشان اعظم النشان دینه مخفف ته تو نه نه مو تخفیف خطا سوای د انګریزي کې کړه دا دومره وګد انګریزي به تخفیف وکړي نو دا دومره غټ عبارت ته تو نشان اعظم النشان ارض پاکستان دینه څه جوړیږي تو نه اوس ته په دې خوشاله چې زه تو نه یم بس ګرځا دا ګورئ. اوس دا توفیق شو اوس اعتراض ده په دې باندې چې لکه توفیق سیله خو لام راځي اته خو بیو ویلا لما وفقني الله بتالیف تنکیح الوصول دا څه بده ویلا لما وفقني الله تعالی لتالیف تنکیح الوصول اته خو بیر راوړه. جواب دادا چې دا تسامو ده مصنف نه تسامو چاته وای لفظي معنی وای سترګې پټول چې سترګې پټې کې دا تسامو. اصطلاح کې تسامو چاته وای اصطلاح کې تسامو دیته وای چې ته غیر معنا موضوع له واخلې لکه یو معنا موضوع له دا حقیقت دی اته غیر معنا موضوع له واخلې اکرینان کې قائمه هیڅ کرینا نه انا علاقه ها به ولې کې داسې اعتماد کې په فهم دي سامع چې دا سامع چې دا ډېر لوی طالب ده کړ دا هغه دیوبند ول طالب ده نانوتي صاحب زمانه ول نو خالی اعتماد په فهم دي سامع وکي او مراد غیر معنا موضوع کې دې ته تسامو وای. نو دلته تسامو ده په توفیق کې څنګه تسامو ده چې دا توفیق سره لما وفقني الله دې کې تسامو ده په معنا ده شرفني الله لما وفقني الله بتالیف تنکیح الوصول لما شرفني الله چې الله ما ته عزت راکړ شرافت راکړ په تالیف تنکیح الوصول. یو جواب ځکه دا بي سیله راوړی ده چې د تسامو کړی ده او وفقه په معنا د شرف سره اخیسته ده بلا کرینا بلا علاقه اعتماد کړی ده په فهم دي سامع یا دلته تضمین ده. تضمین دی ته وای چې یو فعل ذکر کې ادا متضمن کې و تابع لره بل معنا هم مراد کې دی بل فعل دې ته تضمین وای چې یو فعل ذکر کې د خپل معنی عدالت ته ور سره مراد کې بل معنا دی بل فعل ها چې بل معنا دی بل فعل څنګه بل فعل معنا مراد کې په دې تور باندې چې سیله ذکر کې سیله هغه سیله نه پته لګي چې دا د بل فعل سیله ده د دې فعل سیله نه ده. لکه اوس دلته لما وفقني الله بتالیف تنکیح الوصول
دې خو سیله د وفق نه راځي، وفق سیله لام راځي. نو تا تضمین وکړه، یعنی دا وفق د متضمن که بل معنی لره چې هغه مدلول د بل فعل و، او تا یو سیله ذکر کړه چې دا بی ده، چې هغه سیله د بل فعل جوړېدله، یو وفق سیله نه جوړېده. استادا څه وکړه چې وفق تا متضمن که معنا د تشریف لره، شرافت لره. وفق خپل معنا ده، خدای ته متضمن که معنا د شرافت لره، چې دا شرافت معنا مراد ده په بل فعل. چې تا کومه سیله راوړه به هغه سیلې نه پته لګي چې دا وفق څه ده، دا متضمن د معنا د شرف لره، هغه د بل فعل سیله ګرځي، صحیح د شرف سیله ګرځي، د وفق سیله نه ګرځي. دا تضمین ده چې یو فعل ذکر کې او متضمن کې بل معنی لره چې عام مدلول د بل فعل، او سیله ذکر کې چې هغه سیله د بل فعل سیله صحیح کېږي، د مذکور فعل نه صحیح کېږي. نو دې سیله د وفق هو نه صحیح کېږي، د شرف صحیح کېږي. نو د سیلې نه پته لګي چې دا وفق متضمن د معنا د تشریف لره. نو دا معنا لما وفقني الله، کله چې ماته توفیق الله راکړ او مشرف کړ بتالیف تنکیح الوصول، اردت ما اراده وکړه ان اشرح مشکلاتي، دینه بعد ما اراده وکړه چې سره دا خو دې ګران کتاب ولیکلی، خپل وضاحت کوه. نو ان اشرح مشکلاتي چې زه واضح کړ مشکلات تی کتاب، مشکل مسئله. مشکل مسئله چاته وای؟ نظری. نظری مسئله چاته وای؟ نظر معنی دلیل په مسائلو کې، التعریف په مفرداتو کې، دې ته نظر وای. لکه یو مفردی کنه معنی اګرا نه، نو چې تعریف وکړي دا تعریف نظر ده. او دې ته فکر وای، النظر والفکر تعریف ته وای په تصوراتو کې، یعنی مفردات معنی معلومولو کې. چې مفردات معنی ته معلومه دا په چا معلومه؟ په تعریف. نه قرآن وای الحمد، الف لام معنی معلومه، حمد معنی به معلومه، لام معنی به معلومه، الله معنی به معلومه، رب معنی معلومه، په چا به معلومه؟ په تعریف. تعریف اعلی د تصور ده، دې ته وای نظر فکر په تصوراتو کې. ا مسله چې وی ګرانه مسله هغه باندې وته تصدیق کوي چې او 10 فرض ده، مثال حج فرض ده، یعنی احرام فرض ده، هکذا ایمان فرض ده، روزه فرض ده، زکات فرض ده. دا چې جپسي ټول قران ډاکټه په دې باندې دا تصدیق پته چا نه حاصله په دې مسلو باندې. نظر فکر نه چې دلیل ده، دلیل نه معلومه، دلیل سره به ته پته لګیا دې تصدیق نظری. نو دا معنا نو ما اراده وکړه ان اشرح مشکلاتي چې زه واضح که مشکلات تی کتاب، دا مشکلات تی دي مفردات، دا واضح که په تعریفاتو ازي صحیح تصور وکړه. ګرانه مسئله واضح که چې تصدیق په ګرانو مسلو باندې دا زه واضح که په دلایلو. وافتح مغلقاتی ازو کلاو که بند دروازې دې کتاب، یعنی کتاب کې خو ګرانه مسلې دي، هغه په دروازې دي، کلب پکې لګېدل، جاندرا مغلق معنی چې جرنده لګېدلې. دې کتاب کې هم مسلې دي، دروازې دي، هر مسله یو کور ده، هغه ته دروازه لګېدلې ده، ا دروازه مغلقه ده، جرنده پکې لګېدلې ده. اوس په ذات څنګه ورځي دې مسلو ته چې مسلې وی غټ کوري، ا دروازه یې بیا مغلقه یې، یعنی جرنده پسې لګېدلې ده، به اوس څنګه معلومه نشه معلومه ولا. نو ما دا اراده وکړه وافتح کلاو که خلاص که مغلقاتی بند دروازې دې کتاب، چې دا بند مغلق دروازې ز کلاو که چې ورنه نوځو، چې طالبان ورنه نوځي، عالمان ورنه نوځي، پوه شي چې دې کور کې څه ځای. مورن انصر المواضع التي من لم يحلها بغیر اطلاب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب. دا وایي اردت ان اشرح مشکلاتي، دینه دا حال واقع ده. ما وغوښتل زړه ان اشرح مشکلاتي چې زه واضح کوم مشکلات تی کتاب، مورزن په دې حال کې، حال معنی صفت، په دغه صفته ها زه واضح کوم. لکه ته وایي ځان زیدون راکبه، دې څه معنی ده؟ راغی زید په دې حال کې، حال څه معنی؟ یعنی په دغه صفت سره راغی چې راکبه. دلته هم دا معنی
چې زه کلاو کوم مغلقې دروازې په دې حال کې یعنی په دغه صفت سره مورزن چې زه اعراض کوم کایم عن شرح الموازی التي وضاحت یغز زیننا من لم يحلها بغیر اتناب چونکې چې نشي خلاصولای بی اتنابا داسې بندې دروازې زه کلاو کوم چې چونکې نشي خلاصولای بی اتنابا ویدته نظرم جایز نه ما په کتاب کې چې بی اتنابا اخلاصولای شي اخته نظر جایز ده چې ما کتاب دی وایي لا دې مطالعه کوي یو سړی بلا اتنابا نشي خلاصولای خوازی پکې اوږدې خبرې دالې درې مخاطب ته پته نه لګي دا څه وایي چې یو سړی ماول کتاب بی اتنا به نشي خلاصولای وده ته نظر جایز نه ده چې ما کتاب ګوري یا یې وایي دي کې خو ډېر شرایط دي په دې کتاب کې دا خو به تا معقولاتو کې پوره مهارتي مناظرې کې به د مهارتي اصول فقه کې به د مهارتي علم کلام کې به د مهارتي پس به دا کتاب وایي دا خو چې ګپ کتاب نه راکړ چې ته ګپونه جوړ کړې دا څه وایي مور ځان په دې حال کې چې زه اعراض کوم عن شرح الموازی التي وضاحت یغو زیننا من لم يحلها بغیر اتناب چونکې نکی چې خلاص دا ما کتاب نیکی حل بغیر اتناب بے اوږدوالي چې بے اوږدوالي نشي خلاصولای لا يحل له النظر في ذلك الكتاب وده ته حلال نه نظر ما په کتاب کې ما کتاب کې به پس نظر لري چې بلا اتنا به وجود تر رسیدای شي یو مقام قوت سره حل کوي شي اتناب اوس یو اتناب ده یو تطویل ده یعنی دا خو مسلمانی خبرې دي متول اتناب چاته وایي اتناب دې ته وایي چې ته داسې مسله ذکر کې په داسې عبارت باندې په داسې عبارت ذکر کې چې اصل مسئله نه زیات عبارت دي اصل مسئله پر لږ عبارت پکاري اته غنه زیات عبارت وای خو لږ لږ فائدې یې پکې چې اصلي مراد نه زیاتی وي پیدا ته اتناب وای وګدول ته اتناب وای اتناب په اصطلاح د علم فصاحت کې بلاغت کې دی ته وای چې ته اصل مسله په کم عبارت ذکر کې دینه زیات عبارت وای چې په اصل مسئله زیاتی وي خو لږ لږ فائدې یې پکې دا چې بے فائدې هم نه ایو تطویل ده تطویل ده چې ته عبارات وګدوګ دوای په اصل مسلې زیاتی افایده نه پکې اسیا خواځه خبره کې دا غوري بغیر اتناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب وعلم دا کتاب چې مونږ ویلا 1980 چلويخ 45 کال کې دا مونږ ویلا علامه مغفور الله صاحبنا د جوانو هلک وده امونږ خو به وړو دلته ګیره راتلې او علامه مغفور الله سے منطقي لوی عالم او دې سره سره ډېر مهنت وکوله یو لاس کال درس د کړهو دې زمانہ کې چې موږ دا ته نه ویل په 1980 کې د 11 سال درس کړهو نو یې جوانو بالکل هلک وده دیږي ته ورسېده وعلم اوس دې ته ورسېده نو موږ ته وسوي سار ته درس کې وای لکه دا څه وای هلکه دا تلوی دا مون کال باندې د سره و دینه مخکې د سره نه و دا مون چې کوم کال تلوی ویله هغه وخت کې د سره و دا تلوی او دینه مخکې چا سره و صدر المدرسین دارالعلوم حقانیه صدر صاحب د دیوبند هغه سره و دا الکبز صدر صاحب تک ناستما سبق کې دینه مخکې کنه او صدر صاحب ډېر لوی عالم او د زروبیو د مولانا عبدالحق شه رحمه الله ملګری او په طالبي کې په دیوبند کې او دا خبره مونږ چې طالبانو کنه نو دا خبره وکړه ده چې دا صدر صاحب په طالبي کې مولانا عبدالحق صاحب نه زیات وو دا څه چهره وکړ چې بس څو وایي هغه علما د دیوبند چې تبه حق ایران کې عالمان خدا سي طالبان خدا سي داسې عالمانی لکه دا مونږ څو وایي داسې طالبان لکه دا تاسو څو وایي چې تا علما لیدلي وای نه تا به ذهن کې فرشتې راتلی چې تا هغه طالبان لیدلي وای یو نادره کیسه وه محنتونه سبقونه
بله کیسه نه وه، هیڅ خبره نه وه. غیر حاضري د دې تصور هم نه کېدای چې څوک غیر حاضري کوي، داسې چېرې کېږي چې طالب یا سبق نه وایي. د دې تصور چا نه شوی کولی. دا صدر صاحب سره وه. نو زه به صدر صاحب ته ورتلم کتاب ته. بیا خو علامه مغفور الله صاحب سره شوه په دې کال باندې 1980 کې. دا اول د سره شو دا کتاب. اوس دا مونږ ته وایي درس کې دغه ځای کې وایي دا ځای دا واعلم. دا وایي چې هلکه دا ځای نه ده، دې کې لاندې لغات راځي د عبارت کې. وایي دا ما صدر صاحب ته کمرې ته زه ورغلم، صدر صاحب ته، او دې ټکو مانو تپوس مې ترې کوو چې حضرت دا داسې ټکي دي پکې، دا څه معنا کېږي، دې څه معنا کېږي. دا تپوسونه مې ترې نه کول. ګوره علما داسې شرم نه کوي چې نه داسې خو څوک نه عالم که نه چې هر شي باندې عالم یې، خو څه خو به نه درځي. بیا به ته چپ ناست یې، چا نه به تپوس نه کوې. نه کوه که نه، علم په دې سوال شی ده. سوال سره علم زیاتېږي. چې سوال کیا بیا به جواب هم ملاوېږي، بیا به د علم زیاتېږي. نو دی ویله مونږ ته چې ما دا صدر صاحب ته ووړه دا عبارت دا لاندې اوس راځي. نو صدر صاحب ویله چې دی که نه، هغه به داسې ویله چې دی که نه دا عبارت څه ده، دا په صحیح نسخو کې نشته. دا عبارت چې دا کته لیکلی ده دا صحیح نسخو کې نشته. بس دا چا هسې دجل کړی ده، دا عبارت یې ورسره لیکلی ده. دا لاندې حالانکې چې تا هغه مانو ته ګورې لکه اوس راځي پکې، نو ته به وایې چې دا دومره لوی عالم ده، دا داسې ټکي کوي. بادشاه دومره تعریف کوي چې اسمان ته رسوي. چېرته علما داسې کوي چې د دنیا والو خلکو دومره تعریفونه کوي چې ورې اسمان ستورو ته ورسوي. داسې خو علما نه کوي. چې تونیونی کوي، تونیون پاکستانیون، دا بل شي باندې نه پوهېږي. دا نن سبا علما مونږ یې تاسو ته نه وایي، ځان ته وایي. دا نه پوهېږي، دا په پیسو باندې پوهېږي. پیسې څه ته وایي، پیسې به څنګه ګټې، پیسې به څنګه وصوله، عقل به دې حیران شي. داسې نو صدر صاحب ما ته داسې ویله، مغفور الله صاحب مونږ ته درس کې وایي چې صدر صاحب ما ته داسې ویله چې دا نشته دا نسخو کې. بیا دا قدیمې نسخې چې مونږ وکتلې که نه، مصري چاپونه وو، مصر وال ډېر ښکلي ښکلي چاپونه وو، هغې کې دا عبارتونه نه وو. دا لاندې چې اوس دی وایي ګوره جوړ ته واعلم. دغه عبارت مونږ وایو اخیر پورې. واعلم اني لما صوتت کتاب التنقیح صار بعض الاصحاب الى انتساخي ومباحثتي. دا وایي دا صاحب توضیح چې کله ما مسوده ولیکله، مسودې ته وایي چې پاڼې تورې کې، یعنی ولیکي کتاب په سیاهي باندې، خو صفا یې نه کې، دوم نظر نه پوه کې. نو چې دوم نظر نه پوه کې، کله بعضې عبارتونه زیاتي، کله مثلا غلطي پکې راغلي، ولې ته خو یې لیکې دی نه. ما چې شرکایت ویله علامه مغفور الله صاحب نه، دا ټولې ما یاد وه، دا ټولې ما یاد وه. ما به وویلی که نه تکرار به مې وکړه طالبانو ته. بیا به غرمې کېناستم، وچه 12:30 بجې، سخته ګرمي به، او بس په یاد به مې ولیکله تمت پورې. دا تمت پورې ما ولیکله ټول په یاد یې. و بیا مې جلد کړ، بیا مغفور الله صاحب ته مخ کې کړ، ملجي دا ما ولیکله. وایي هلکه دا خو ډېر ښه لیکلی ده، دا پاڼې داسې اړولې. وایي هلکه دا خو ډېر ښه لیکلی ده. مونږ داسې سبق ویلی، داسې خو مه نه ویلې چې سبق اوره بیا ځه، اوره بیا ځه. مونږ به واورېدی، بیا مو ضبط کړ پوخ، بیا مو قلم لاندې خپله راوستی. داسې نه چې نقل مو کوله. دا خبره دلته کوي. دی وایي چې اول خو ما دا کتاب ولیکلی مسوده، تورې مې کړې پاڼې، خو څه نظر خو مې سم نه و پکړی که نه، اول مې ولیکلی، بیا مې نه و ورته کتلي چې اوس څه دې زیات ولیکلی یا کم دې ولیکلی. بیا بعضې طالبانو ملګري وو، ساره بعض الاصحاب، دا بعضو الملګرو منډې کړې، کتاب یې ترخې ونیولی، منډې کړې. ما نه لاړه، څوک پېښور ته لاړه، څوک ضلع مردان ته لاړه. څه دپاره لاړه؟ اله انتصاخي نسخې یې ترېنه جوړې کړې، او ما خو لا صفا کړې نه وه، نسخې یې ترېنه جوړې کړې، ویې لیکلې سره، عباس یې پکې شوري کړ، یعنې درسونه، او نسخې منتشرې شوې. پېښور نه اخوا دېخوا کابل ته ورسېدې، دالې درې لاړې. ما خو دوم نظر نه و پکړی. اوس چې کله ما سره هم نسخه وه،
ما دوم نظر په شوري کړ دوم نظر مې په شوري کې مبیزه مې جوړه کړه سپینه مې کړه یعنی دا معنا هغه زیاتی یا غلطي او ادمه ته نه لري لک تغیر په کراله مخکې نه یونه استاد ته دا خبره کوم طالبہ چې کتا چې تا غزړن نسخه مندا کړه چې ما لاس نه مخکې وتلې و بیا دغه سره برابر کړه دا اوس چې ځلیکه دې سره برابر صحیح کوی دغه ما ولا صحیح کتاب ده دا ما مبیزه کړی ده صاف کړی مې ده نو تا کزړی نسخه مندا کې بس دې سره ټچ کوا دا خو لا خې خبرې دا خوشته دي ورسته نورې خبرې دي ګوره دا وای انی لما سوتو کله چې ما توري سیاهی سره ولیکل کتاب تنکی کتاب سارا بعض الاصحاب تیزی وکړه بعضو ملګرو الا انتساخی نسخو جوړول دي د کتاب ته نسخې جوړې کړې تنه او مباحثتي عباس پکې شوري کړ ینه سبقونه پکې شوري کړ وانتشر النسخ انسخې چې دي دا مسودې وری دا منتشر شوې ضلع پېښور ضلع مردان ته ورسېد وانتشر النسخ نسخې منتشر شوې فی بعض الاطراف بعض طرفونو کې ثم بعد ذلك وقع في قليل من التغيرات بیا ما خطه خو وکنه بیا ما بیا صفا کړه تغیرات پکې رااله چې مې لری کړ چې شامل پکې زیاتی کړ ثم بعد ذلك بیا پس د انتشار نه چې د علاقو کې د نسخې تلوي وقع فی پیدا شو په دې کتاب کې قليل من التغيرات لګ تغیرات پکې رااله وشم من المحو والاثبات اچھا شیان پکې زیات رااله من المحو میټاو کول بعضی مې تنه لری کړ ولی اثبات او زیاتول بعضی مې زیات کړ بعضی مې لری کړ فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تكرر فكتبت في هذا الشرح نو دا توضیح څه ده دغه شرح کې ما هغه تنکیح لیکلی ده چې ما خواته کومه صفا تنکیح وا عامه پکې لیکلی ده په دې شرح دی توضیح کې نو کتا سره تنکیح وی امام مبیزین مخ کې چې کتا الله سره غلی به دغه سره برابر وا به ټیکوا خدي فكتبت في هذا الشرح نو ما ولیکل په دغه شرح کې ان توضیح کې عبارت المتن عبارت اصل متن معنا اصل چې تنکیح کا عبارت المتن عبارت اصل على النمط الذي په طرز تکرر چې ما خاطر مضبوط پروت تا چې ما خاطر کوم مضبوط پروت تا صحیح عامه پکې ولیکل لتغير النسخ المكتوبه قبل ذلك التغيير الى هذا النمط دې پارا لتغير چې بدل شي النسخ اغه نسخه المكتوبه چې لیکل شوې دي قبل ذلك التغيير دې تغییر نه مخکې چې کوم لیکل شوې دي الى هذا النمط دختر بدل کده ما ترس اوس کړه ثم لما تيسر اتمامه وفز بالاختتام ختامه ټیم پورا ها مونږ